خلک چې راجمع شي مړې په موقع دعا ادا ده چې کوم چې د عوامو کې دستور دی دا رواجي دعا ده. لاس کسو په یو ځای راننوځي هر یو به یې دعا به وکړو دعا به وکړو دعا به وکړو هلکه خو د ټولو په یو ځای وکړه دا بس وه که نه. او اوس چې کله راځي نو به هم دعا وکړو چې بیا ځي بیا به هم دعا وکړو نو دا رسمي دعا ده. البته دا دا که چرته تعزیت لتلی دی او الته دعا وکړه لاس یې اوچت کو نو بدعت هم نه دی التزاما نه. ټیک ده که نه؟ هغه د شیخ القرآن مشهوره خبره ده چې دلته اصل کې دعا او تعزیت دواړه جمع شوي دي. پښتانه دعا او تعزیت یو ځای کوي. یوه دویمه خبره هغه دا ده چې بخاری کې مغازی کې یو روایت راځي د ابو موسی اشعری زلانو د هغه تره په بره طایف او تاس ته چې کله لاړل نو هغه هلته او تاس کې ولګېد په دې ګوډه لګېدلی و اینه شهید کېده نو دی ورغی نو ده ته ویلي و چې زما نبی علیه السلام ته دعا ووایه ورته وایي چې ماله دعا وکړي. نبی علیہ السلام له چې کله اطلاع راله د بخاري روایت د مغازیو کې نو نبی علیہ السلام لاس اوچت کو دعا ورته وکړه چې اللهم اغفر لابي عامر الله ابو عامر ته مغفرت وکړي. وګوره نبی علیہ السلام میت دپاره لاس پورته کړی دعا خو التزام نه دی خو ثبوت شته. او ما مخکې ووې چې یو دعای ذکر دی او دویم دعای طلبي نو ګوره طلب پکې راغی که نه لاس اوچت شو. ځکه که دغه قاعده مونږ مد نظر نه ساتو نو دا خو مونږ ته دونه پریشانی شي چې چېرته دعا به کوو هلکه چېرته لاس اوچت بدعت نی نو دا ضابطه شوه. دعای ذکر کې نشته او دعای طلب کې به وي او عام ادعیو کې دعا دپاره لاس اوچتول حدیثونه ثابت دي مستحب دي.